تأولنا حالکه مجاز ور معلوم کئی چې ذکر د یو مراد تینا بل خو قرینه به ای کنو ها بتأولین اسی ډارې خو نه ده چې جاء ګلدین او ادمات مراد دی خیودین نه په څه قرینه حیا دا دې مجاز لپاره خو علاقی دي کومه علاقه باندې خبره کې دا بتأولین مور سره ای کنه دا بتأولین ته مونږ ولې وباسو ځکه چې نسبت د شی بغیر ما هو له ته شوی وي خو تأول به پکې نه حرام بالله که مونږ هغې ته مجاز ووایو لکه دغه الجاهل راغلی دی کافر دی څه وایي انبت الربیع البقلا زرغون کو پسرلی البقله ترکاری ته ورته ووایه چې هلکه دا خو اسناد غیر ما هو له ته وکړي انبات خو الله پاک کوي او ته چا ته نسبت وکړو توجه کې برابر کې چا دې کوم ها نو دا څه شی شو دا خو اسناد غیر ما هو له تراله نو د جاهل کافر دا خبره چې امت الربيع البخل مجاز شو بیا نه دی مجاز ځکه دې کې تأول نشته دی چې تأول پکې راشي چې هغه وایي چې ما ذکر دغه کړی مراد مې دا بل دی په دې قرینې سره دې ته تأول وایي نو هغه خو دقه عقیده ده چې دا ربیعي را زرغونی دا مجاز نشو یا یو سړی دروغ وایي راغلی ګلدین دی او وایي جاء خیودین دروغ هم دې ووتل دروغ دې ولې ووتل ځکه چې تا ذکر د خیودین وکړو مراد تېنه ګلدین خو دې نه دی کنه ستا خو همدغه خیودین مراد دی ځکه د خیودین مراد تېنه هم خیودین دا خو به هله مجاز وي چې تا ذکر د خیودین کړی مراد تېنه ګلدین وي او یو قرینه صارفه پکې وي تأول پکې وي تأول پکې وي دې کې څه تأول شته نه چې تأول پکې نو ابه مجاز نه وقولنا دا قول زئنگا بالتعریف په تعریف کې چې بتأولن دا څه کوي مناسب یخرج دا وباسي نحو ما په مثل دا هغه باندې مره چې کوم تیر شو د قول د جاهلنا چې انبت الربيع البقلا رائيا د اعتقاد په حال کون د کې چې د ریوي الانبات د درغونیدل من الربيع د سپرلینا نو بشک دا اسناد اگر که غیر ما هو له ته په واقع کې لیکن تأول نشته فيه پدې کې لانه ذکر قصبر له مراده مراد د کافر دی او معتقده معتقد د کافر دی کافر خو چې دا ربيع دا کار وکړي بل مسله که کافر وای چې کافر ډاکټرو کافر شفای ورکړه ایمریستا شفت طبيب المريض نو داغه مسلک کوم دغه طبيب دی چې دا شفا څوک ورکړي نو ټیک ده چې دا خو اسناد غیر ما هو له ته دی چې شفا ورکول والا الله دی خو د کافر خو دغه طبيب معتقد دی هغه کې اسناد ٹھیک ده چې غیر ما هو له تعالی پر واقع خو لیکن داغه په کې دا تاول شته دا هم دغه عقیده ده هغه خدا اسناد ما هو له ته غني شفت طبيب المریض چې د کافر قول شي نو به مجاز نه دی به څه شي حقیقت دی مزمن په دغه کې مجاز دی وکذا عمدان شفت طبيب شفا ورکړه طبيب المریض مریض لرا ونحو ذلك مما داینه چې مطابق دی اعتقاد سره دون الواقع نه د واقع سره فقولون دا قول د چې بتأول يخرج ذلك اباس دق خبر لرا دی قول الجاهل لرا كما يخرج لكسن چې اباس اقوال كاذب لرا اقوال كاذب لرا هلکه ما د بانګي خوروا وسکله دا اول خو مې مراد نه دی کنه ها دا به کذب شو چې کذب شو دا مجاز نه دی او که تاول مې مراد چې څنګه د بانګي دا خوروا قیمتي ده دا چې قیمتي ده څه یو وجه سره ورته مشابهت پیدا کوم نو به مجاز شو او په علامه سکاکی باندې تعریض وکړو علامه سکاکی باندې څوک تعریض پټ اعتراض پټ رد تعریض وای چې سړی څوک پی نه کې هغه باندې تعریض وکړي هغه مسو کې په سکاکی دا چوټ په لګاو خام هغه وای چې دا تأول ټکی پیدا ده چې دا صرف اقوال کاذبه وباسي دا وینا اقوال کاذبه وباسي وقول الجاهل وباسي
دا قید احترازی چې څنګه د اقوال کاذبو د پاره دی داسې قید احترازی د قول الجاهل د پارم دی وهذا تعریض او دا چوٹ لګولې په علامه سکاکی رحمه الله باندې هیڅ جعل چې هغه ګرځولې ته اول قید د پاره د اخراج د اقوال کاذبو فقط او د پاره د تنبیه علی هذا ماتن نه عبدالرحمن قزوینی د تلخیص مصنف دې د قید پیدا کلم نه ذکر کوي صرف دلته ذکر کړی دا او دې د دقیق تنبیه د پاره ذکر کړی چې دا سکاتی ګور ساده دی د په خوري باندې تیر نه ودی چې دې دا صرف اقوال کاذبه وبس دا اقوال کاذبه نو بس دا څنګه اقوال کاذبه وبس دا نه قول الجاهلم وللتنبيه او د پاره د تنبیه علی هذا پری تعریض باندې تعرضکم مصنف رحمت الله علیه په متن کې د پاره د بیان د پیدې د دې قید د اول سره د دینه چې انه دا بیان د فواید د دې قید لیس ذالک نه دا من دأبه د عادت مبارکنه په دې کتاب کې او اختصار یو کو په بیان د اخراج د دې باندې بنا قول الجاهل سره د دې چې دا وباس اقوال کاذبه لرا اذن امدارنګي ځکه دا ټول خلکو دا خبره منلې ده زیارت ورځ ده راځي چې لیک شعرونه ووایي یو شعر او بل شعر نو لومبي شعر ته غوږ کېږده ويا شاب الصغيرة وابن الكبيرة قر الغداة مر العشي شاعر عجیب شعر ویلے ويا شاب الصغيرة بډاګانی کړل ماشومانان وابن الكبيرة او بډاګانی خاورو ته وسپارل دا چشي مولي شي دا څه وبا مرض راغلی نه وبا مرض نه کر الغداة ومر العشي سبار واپس راشي بیگا واپس راشي سبا شو بیگا شو سبا شو بیگا شو سبا شو بیگا شو نو دی زمانی ماشومان بډاګان کړل او بډاګانی تحت التراب کړل دا اوس مجاز دی کنه دی دا کارونه الله پاک کوي کدا زمانہ کوي نو د اسناد ما هو له تو کو غیر ما هو له ته وکړو اسناد غیر ما هو له تو وکړو مجاز شو حقیقت شو دا حقیقت دی مجاز نه دی ځکه مجاز کې خدا قانون دی بیت اولین چې د په کې تاویل کړي د عقیده په الله خدا زمانہ به ولا یو سبب لپاره ذکر کړي کر الغدات منشبه سببا ذکر کړي نه د خدا رأی دا دغه عقیده دا د په کې متأول نه دی د په کې تأول نه کوي نو د خبره په مجاز نه حمل کیږي په مجاز با لم يحمل په مجاز با خارج کر زیارت ورځ د بل شعر مې زر زر وایم خبره ختمي بل وای بل مته ویم بل ظالم وای ميز عنه قنز عن قنز ما تخيل کوي کن شعر ته ویم ميز عنه قنز عن قنز جذب الليالي ابتئي واسرعي دې پسې روسه دا وای اپناه قیل الله للشمس اطلعي شوی په خبره دا شیرونه مې عوامو ته ویلې نو په دا ترازی د سرو لوټونو نه ډک سرو لوټونه وسوي ډک شومان سم څه شوی دی اوس دا به حملي په مجاز معنی کوم میز عنه جدای کده دی سرنا قنزغو غنچک د یختو عن قنزغو د غنچک د یختو نه سری ټول خالی شو د بوډاګانو سر خالی شوی که نه خالی شوی ټول سری څه شي خالی شي دا کار څه وکړو جذب اللیالي تېرېدل د دې شپو ته افتئي واس په چا باندې په تاخیر سره تېرېږي او په چا باندې په جلتۍ سره دغه کېږي دا تېرېږي ځینې سړی چې څلوېښتو کالو ته ورسي داسې وګڼه لکه ته دا د شپېتو دی او ځینې سړی چې اتیو ته ورسېږي ابتئي داسې وګڼه ته که دا د شپېتو دی یا که دا څه دی
دا دی زمانی دی غنچکی تی ویشتی دی یختونه غنچکی یا دا یختی ولا د توروالی د سپینوالی ته واړولو چا زمانی نو نسبت ما هو له ته کړی که غیر ما هو له ته کړی غیر ما هو له ته کړی دی نو مجاز دی که حقیقت دی حقیقت دی که مجاز دی نه مجاز دی ولی ځکه تأول پکې شته دی رسته پسې شاعر دا شعر ویلی دی وی اپناهو قیل الله پناه کو دی خلقو لره دی اختو لره قیل الله امر د الله للشمس نور ته وطلعي راخیجه نو چې نور راخیجي وډوبېږي نو زمانه روانه ده نو چې زمانه روانه انسان پکې بوډا کېږي انسان پکې څه کېږي وروسته خو ته قیل الله وویلې که نه چې دا کارونه ولې کېږي دا زمانه قیل الله دې ته د الله امر متوجه دی دا زمانه اصلي ظرف دی او دا اصلي وقت دی نور اصل کار څوک کوي الله کوي نو تأول په دې کې راغلی لہذا دا مجاز نو لومبی شعر چې مې ته وویلې هغې کې مې اسناد غیر ما هو له ته او په دې کې مې اسناد غیر ما هو له ته او چونکې لومبي شعر کې تأول نه و نو موږ حمل نه کړو په مجاز باندې او په دې دویم شعر کې تأول و نو موږ حمل کړو په چا باندې مولي صاحب په مجاز باندې دغه ستا سبق دی دغه تاسو دی ولهذا ولأن مثل قول الجاهل اول جاهل خارج المجازنا لو دي الشراط تأول فيه بديك لم يحمل نبشي حمل قول دا قول شير يا شاب الصغيرة وابن الكبيرة كر الغداة ومر العشي على المجاز فمجاز باني سرد دينا چه اسناد دا اشاب و دا اپنا كر الغداة ومر العشي تا مجاز دي ومنگ حمل نک پچا بانی فمجاز باني ولي ما تر آغا پوری ما په معنا د مادامه ده تر څو پورې چې همې شی لم یعلم پته نه او لم یظن یا ګمان نه شو چې قائل د دې قول د دې شعر اعتقاد نه دی کړی د ظاهر که موږ ته پته ولګېده چې دی د ظاهر قایل نه دی بیا بیا اله مجاز ته اړو خو دی خو د ظاهر قایل دی که ای ظاهر د اسناد د وجه د انتقال تأولنا حين اذن په دې وخت کې دا ولې حمل نه دی په مجاز باندې د وجه انتقال تأولنا حين اذن په دې وخت کې د وجه احتمال د دې نه چې دا معتقد وي د پاره دا معتقد وي دا شاید ظاهر نو شو دا د قبیلې د قول د جاهل نه چې امت الربيع البقلا نو هغه هم اسناد غیر ما هو له ته کړی خو چونکې هغه معتقد نو موږ مجاز ته ورنړاو نو د دې شاعر موږ ته پته نه لګېږي ظاهر نه دا معلومېږي چې دا هم د ظاهر معتقد دی نو دغه کې تأول نشته چې تأول نشته موږ مجاز ته اړولی نشو تأول تاسو دا نور الانوار دا کتابونه هم شرنګولي دي خو دا تأول ته هم پکې فکر نه کړه چې مجاز اله ده چې تأولو حضرت عظیم ته کې ته بار بار ولویم که دا ضروري وي تأولو یعنې دا نقشه د خدای په فضل باندې ستاسو مضمون کې بیا یاد لکه څنګه چې دا وروستی شعر په مجاز باندې ورحمل دی ولې موږ څه دلیل شته دی چې د دې شاعر ظاهر مراد نه دی وروستی پسې قرینه ده قیل الله للشمس کما اسکت الله لکه څنګه چې دلیل نیولی شوی دی یعنی ما لم یعلم تر څو پورې چې پته نه وي او یا دلیل نه نیولی په یو شي باندې علا په دې چې نه دی مراد کړی ظاهر دی په مثل استدلال باندې په دې باندې چې اسناد د دې میزه جذب د یلالي ته په قول د ابو النجم کې دا مجاز دی شعر دا دی چې میزه جدای که عنه عن الرأس قنز عن غنچک او قنز عند غنچک نام قنزو څه ته کې شعر المجتمع چې کومه جمع شي په نواحي الرأس په دې اطراف پر سر کې دې طرف نه دا قندوع ویلی جذب اللیالی تیریدل د شپو ای مزیها تیریدل د دې و اختلافها او یو بل پسې راتل یو داسې اختلاف وي چې زه ستا مخالف یم ته زما دا اختلاف نه اختلاف دې ته ویل چې یو بل خلیفه جوړېده یو لاړ شي بل راشي بل لاړ شي بل راشي بل لاړ شي بل راشي دې ته اختلاف وایي ابطئي تاخیر وکا و اسرعي جلتی وکا دا حال دی د لیالینا په تقدیر د مقول مقولا ویلی شوي دي فیها په دې تېرېدو د دې شپو کې چې ابطئي و اسرعي ځینې سړی ځان زر بوډا کوي وایي زر اسرعي او ځینې څه کوي وایي ابطئي تاخیر کوه زمانې ګوره زه خو ډېر زر څه کړم بوډا بابا دې کړم
حال من الليالي على تقدیر المقول مقولا فيها او دام جائز ہے دا شی امر په معنا د خبر باندې امر کہ ابتا تاخیری کړی دی اسرع جلتی کړی دا نو سمانا ګوره مخکې متن ته لاړ شي اسناد د میزا جذب اللیالي تا په قول د ابو النجم کې مجاز دا خبر د ان دی ان دلیل نیولې شوی په دې باندې چې اسناد د میزا جذب د لیالي ته مجاز دی بقوله دا متعلق په تدل پورې په قول د ابو النجم پورې عقیبه رستر دینا عقیبه قوله رستر دی قول چې میز عنه قنع عن قنع دای پسې ویلې اپنا هو پنا کړی دی هو دی ابو النجم لرا یا هو دی اختو د سر د لرا قیل الله امر الله ارادة الله قیل الله امر الله و ارادة الله للشمس د پاره د انوار شرا او خیجا شمس پیژنې شمس پیژنې ولې دې جزئی دې فإنه يدل ذلك على بدی باندې دا فعل الله تعالی دے او الله تعالی مبدئ نوې پیدا کونکي والمنشئ نوې پیدا کونکي دے والمفنی بنا کونکي دے نو شو اسناد جذب دلایل ته پته اول سره چې دغه زمانہ دا یا دغه سبب دے نو چې ته اول پکې رااله او اسناد غیر ما هو له تعالی نو څه شو مناسب مجازونه شروع څه شو مجازونه شروع نو د دې نه نيزي د دې پورې سبق څه خلاصه شو چې اسناد غیر ما هو له تابا ار یو مجاز نه ار سورګیره با شاغل نه بلکې کته اول پکې نو بیا به مجاز وی کته اول ورکی نه نو بیا به مجاز نه وی مجاز هم په پیجاندو نو راځي چې وسی اقسام په پیجنو مجاز بچندان قسمه مجاز په څلور قسمه باندې دی وقت زیارت ورځي ان شاء الله په سکوټي دا سبب د دې چې ډیر سبق به سبب د دې نه دی چې کمی وایا واقسام د چا د مجاز عقلی دا څلور قسمه باندې دیکھ یہ مسند بالمسند ما تو خفیشی مسند دی ودی مسند الیه مسند وانا حقیقت بوی حقیقیان بوی یوشو وانا مجازان بوی مسند بم مجازی مسند الیه بم مجازی الکه دا یو باحقیقتی دا بمجازی دریشو دا حقیقتی دا بمجازی سلور سبق میں تفقوتو کی ازداد مستوى کیدا واقسام د دې مجازی عقلی په اعتبار د حقیقت د طرفین سره طرفین خو دې پیژنه مسند مسلې او د مجازیت د طرفین سره اربعه سلور دانی ذکر لان طرفیه دا طرفین دی خو هیته مضاف شوی دی ځکه دا دوانه طرفونه د چا د دې مجازو چې هغه مسند الیه او مسند دی اما حقیقتان لغویتان یا بدوانه حقیقت وی لکه انبت الربیع البقلا دوانه حقیقت دی که نه دی دا ربیع حقیقت دی او دا بقلم حقیقت دی دا د جاهل قول چې شي الکن انبت الربیع البقلا نو ربیع حقیقت شو بقلم كما مجازي معنا في مراد اشتا او مجازان لغويان لك احيا الارض ژوندی کړل ازمکې لرا شباب الزمان نوجوانی د زمانی په دې دولسو واړو میاشتو کې کومه زمانه د ځوانۍ ده پسرلی ماما دا پسرلی ماما را پاڅېدو او ژوندی کړل ځمکه نو دا ژوندون او مرګ په ځمکه کې راځي نو مجازي معنا مراده د تازهوالی او په شینکو باندې شینوالی او په ځوانۍ کې په زمانه کې بوډاوالی او ځوانوالی شته خو هغه چې کوم د تهیج زمانه ده نو هغې ته شباب ویلي دغه مجازي ګوره دا طرف یې مجاز دی او دا طرف یې
مجاز دی فإن المراد که مراد چې په یاد ارضي سره تهیج را پورته کول د قوتونو دي النامیه چې کوم زیاتېدونکي دي او اگر پیدا کول د نظارتها د تازهوالي د دي دي په قسمه قسم د نباتاتو سره او د احیا په حقیقت کې اعطاء الحیات ورکول د ژوند دي او دا صفت دی چې تقاضا کوي د حس او د حرکت ژوند خو دې ته وایي چې دا خوځېږي حس او حرکت کې دې دنلته وجه ته سهار رواني بید القرآن راځي او څوک ته وایي چې بید القرآن خو نشته دی حس او حرکت یې کړی دی هغه خو د پېښور کارخانو له تلي ده نه مړه هذا كورش يوغاري راولي سجى ما جنب سيلاش هسه وحركات خبز ما كان يشتا جون خدا خيتوي كان هم احياء حقيقت کی اعطاء الحیات ته او دا صفت تقاضا کوي د حس او د حرکت حیات دا تقاضا صفت تقاضا کوي د حس او د حرکت چې څوک مړی نه کې حس او حرکت وکذا دانه مراد په شباب الزمان سره زیاتواله د قوت د دینامیه له او دا په حقیقت کې دا ځواني معنا د ارزه کې تعریف تکوم دا دراله ها دا په حقیقت کې عبارت دی د کېدل د حیوان نه لکه ځان چې راولي حیواني کې نه په زماني په دې زمانه کې چې وی هغه ګرمایشي غریزیه ده چې کوم ګرمایش پکې الله پاکي خو دې مشبوبا تاکہ دا گرمائش مشبوب وی لمبکڑے ترول وی یعنی قویتن قوی وی مشتغلتن لمبکڑے شوی وی زوانی دا دین عبارت تے دا دینا چھ پتا کی بعد دا دغت سے بھی مناسب ہو دا گرمائش پر پکی دم نڈیر وی لکا لمبکڑے ترول گلخان استاد جی نے کم نلاشی وی شربتی بزوری بارد راکا پدی بدن کے میں گرمائش تے خودی مسلمانه ځواني د ګرمایش نوم دی نو که ګرمایش چې د مین نه ویوړو نو بیا به څه شي بوډا به شي خامدون یخپخ قرآن شریف کې مړو ته یخپخ ویلي چې څونه انسان بوډا کېږي د ده دا بدن دونه یخېږي ښه او چې کله ډېر یخ شي نو مړ شي د دې ځوانانو دا دغه خوږېږي وایه ملا صاحب چې اوچت مې نه کړو ته پوه شه چې ها چې دا د دې ځوانانو دا بدن خوږېږي دومره ډېر نه خوږي بوډاګانو هغه ډېر خوږېږي ولې دا یخوالي ته تلي چې د ځوان سړي بدن خوږېږي د په بدن کې یخوالی دی ته چې څه ته باد وې دا ګیس نه دی دا ګرم نه دی دا ګیس د دې معدې دا یخ دی دا یخوالی دی دقه یخوالی دی که ستا نه دا یخوالی ختم شو ستا بدن به بېدړ نه کوي یا به ګیس نه ګوره منیسم عن کون الحیوان د کېدو د حیوان نه په داسې زمانه کې چې حرارت غریزیه په ده کې چې کومې ښودل شوی دی دا مشبوبه وي مشبوبه څه معنا د قویت مشتغلة وي د شباب معنا په دې کې معنا د لمبه کېدلو راله ځواني څه ته وایي لمبه کېدل چې سړی به داسې لکه لمبه کړی تنور ګرم دی او ډاکټران هم دا وایي چې څومره ګرمایش بدن کې ډېرې قوت مدافعه ډېرې مرضونو ته طاقت کی چې کله دا بدن یخي نو مرضونه پې بیا ډېر زیات دغه کېږي عملي کوي ډېر زیات څه کوي ملاسم عملي کوي څه ورسېږي العذاب نو دوه شو یو دا چې دواړه طرفونه حقیقت و بل دا چې دواړه طرفونه مجاز و بل دا چې یو حقیقت او یو حقیقت بل مجاز او مختلفانې چې یو د طرفینو حقیقت بل مجازي لکه انبت البقلا زرغون که ترکارۍ لره شباب الزمان نو دا بقل حقیقت دی که نه او دا شباب الزمان په دې کې مسند حقیقت هم نه مجاز دی یا احی الارض ژوندی که ځمکې لره الربیع سپرلی نو دا سپرلی حقیقت دی که او احی الارض مجازي معنا مراده ده فی عکسه او وجه د انحصار په دې څلورو کې علامه ذهب الیه المصنف ظاهره ده ځکه چې د شرط کړی په مسند کې چې دا به پیل یا به معنا د پیل وي نو شو دا مفرد هر یو مفرد چې کوم مستعمل شي یا به حقیقت یا به مجازي نو که دواړه حقیقت یا به دواړه مجازي یا به دا حقیقتي دا به مجازي یا به دا حقیقتي او دا به مجازي نو مجاز کې څو ډیزونه نه راغلي وسط ته ناشنا باس کوي ښکلې سړی ورته نه تنګي چې دا مجاز ګوره قرآن شریف کې ډېر دي دې څه وایي وهو دا مجاز اخلي چې دی بالقرآن په قرآن کې کثیر ډېر دی کثیر معنی څه هلکه مجاز په قرآن شریف کې ډېر دی که حقیقت او حقیقت اپا کی کام نا وی دا کسرت په دوه قسمه دی ګوره دا زده کوي یو کسرت اضافي دی یو کسرت
اضافي دی کثرت اضافي دی او یو کثرت په نفسه دی دا ځکه مریض یو کثرت اضافي دی الکه په شپږمه کې طالبان څومره دي ډېر دي پنځمه کې ډېر دي که شپږمه کې شپږمه کې چې دی طالبان ډېر دي دا کثرت په نفسه دی مینه غم بلا شی دی ډېر شی دی بس او یو کثرت اضافي دی چې په شپږمه کې ډېر دي که په پنځمه کې ډېر دي جواب په پنځمه کې ډېر دي اوس دا کثرت اضافي شو قرآن شریف په دې وصیات شي یضل به کثیرا ویهدي به قلیل هم کثیرا دی دا څنګه چې ډېر پې ګمراه شو نو بیا خو هدایت ته لږ پاتې شو نو بیا داسې پکار چې ویهدي به قلیلا دې کې هم کثیر راغلی دواړو خو کثیر نشي جوړېدلی نو موږ وایي دا هغه کثرت اضافي نه یادوي کثرت د تضایف نه یادوي هغه د کثرت د تضایف وایي دا کثرت پی نفسه یادوي چې دا کوم پې ګمراه شوي دي پی نفسه بلا شی دی او چې دا کوم په هدایت بنده کړی دی پی نفسه ډېر زیات دي بلا شی نو دا دغه کثیر یادوي شکر دی چې دا خبره مې یاده شوله چې کثیر په څو قسمه باندې دی په دوه وخت نه تاسو دا اولې سپارو ترجمه نه ده کړې یدل به کثیر ویدي به کثیره نه مو رسولی دی ته ولې دا هغه کې نه وایي څه دی وفاق دا په کومه درجه کې داخله ده اولې سپاره وشرو ده وهو دا مجاز اخلي چې په قرآن کې کثیر دی یعنی کثیر فی نفسه دی نه بالاضافه نه په اضافه سره خپل مقابلې ته د یو ځای نه بل ځای زده کېږي زه تاسو داسې دې ته د مطالعې چل وایي که تاسو مطالعه جاري شي د یو ځای نه به ته بل حل کې د بل نه به ته بل حل کې قرآن شریف نه به دا ځای حل کې دې نه به قرآن شریف څه کې حل کې حتی تر دې پورې چې شي حقیقت اخلي قلیل او لکه داسې ولې ونه ویل چې وهو کثیر فی القرآن دی خو وایي وهو فی القرآن کثیر او تقدیم د فی القرآن ټکي په کثیر باندې د وجه د مجرد اهتمام نه دی هسې دا قرآن شریف مهتم بشانو نو دا فی القرآن ټکي ځکه را مقدم کېږي نور ولا څه وجه ولا کوم ځای کې لکه داسې راغلي دي مجاز قرآن شریف کې قرآن شریف راواړوه که وایي اذا تلیت علیهم آیاته کله چې ولوستلی شي په دې خلکو باندې آیاتونه د قرآن زادت زید کې دا آیاتونه هم دې خلکو لره ایمانا ایمان دا ایمان ولا دا آیاتونه زیاتوي که الله پاک او نسبت زیادت چاته وشو دا اسناد ما هو له ته دی بتأولین دی چې دا آیات سبب دی الله یې زیاتوي خو هسې مفتک الذي خو یې نه زیاتوي که نه سبب یې څه دی آیاتونه چې مسلمانان آیاتونه اوري نو د دې ایمان زیاتېږي او کفار یې نه اوري اوس یو سړی هغه په تبلیغ کې اورلتلی نه دی یعنې مدرسه ویل نو د هغه ایمان په یو مقدار باندې یا په مدرسې د لاړې ترجمې وکړه ټول رمضان یا په چلې ولګوله څلور میاشتې ولګولې بار بار دا آیاتونه حدیثونه واورېدل مخامخا به پکې فرق راځي زادتهم ایمان زموږ د احنافو ریښه دا ده چې دا دغه داسې نه زیاتېږي مولوي صاحب د ایمان کې زیاتوالی نه راځي چې ګینې کمیت کې راشي چې مخکې دړی اوس دوه دړی شي په کیفیت سره موږ منو کیفیت کې زیاتوالی راځي لکه دا لیټ دی همدقه لیټ دی غټېږي به نه خو که تا ورته دا بجلي یو شل چنده ورسېوا کړه ته ورته به یې ووایه لکه دې راغلی دقسې دا رڼا یې زیاته شي نو یو کمیت کې زیاتوالی دی یو په کیفیت کې زیاتوالی ته چې فرضه اول کال کې دلته راغلې ستا په علم کې چې څومره مقدارو کال چې تېرېږي دې کې به زیادت راغلی خو کم زیادت به راغلی د کمیت والا د کیفیت په ډېر بدل شوی راځه وإذا تليت کله چې ولوستلی شي علیهم په دې باندې آیاتونه یعنې آیات د الله تعالی زادت زیات کې د آیاتونه هم دي ولر ایمانا ایمان اسناد یې کړی دی زیادت او دا پید الله تعالی دی الی الآیت آیاتونه چې کړی دی د وجې د کېدو دی چې دا سبب دی هغې دپاره یذبح علی ابناءهم بچوړي د دې زامن ولالي څوک هغه دا زامنان څوک حلالوي فرعون څوک دی څوک د مصر باچا چې دا اوس کې موجود دی دا فرعون څه ته ویل کېږي مولوي صاحب پیر غاون د ده ولید بن ریان نامه ده
پیرغون ورته ولې وایي یقال فرعن الرجل هلکه سړی پیرغون شو فرعن الرجل چې کله دا په دوکو کې پیچړي وکړي په دوکو کې څه وکړي چې کله دی دوکه کې ماهر شي نو فرعن الرجل ورته څوک وایي عرب يقال فلان ذو فرعنة أي ذو دهاء ومكر دا خاون د مکر او د فریب دی په مکر په فریب کې پیجري کړې ده د پیرغون په ده باندې ښه خبره ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد کړې ده چې دا پیرغون څنګه جوړ شوی دی دا راغ دی د راغ نه بیا پیرغون جوړ شوی دی چې سره نه بل خو واجب پرې دوام دا به ترجمه چې وکړي بیا پوه شي یذبحو څه علالیزه نو دا پیرغون یې علالی په خپله پیر ده په امر علالیږي بل څوک یې علالی بل څوک یې علالی خو نسبت یې چا ته وشو نسبت د تسبیح وشو الذي چې کوم فعل د لښکرو دی الی پیرغون کو تک شاتا یہ پکڑی کر نسبت چاہتا ہو شو اللہ جا چپی جیش تلخ کر دے چاہتا ہو شو الہ پیرغون علیہ الکو تک لأنه سبب آمر کدا سبب آمر دے بلا وورا ينزغ وایکن خلم بند دا عنها ذکر عنهما دے دا بریک پی ما ذکر نہیں ہوگا بلکہ کتابوں کی خطائی راضی استاذہ کہ عنہما دے حدیث منگا کہ عنہا دے استاذہ کی چلے یہ ٹھیک دے وباسی عنہما دے دعاؤنا لباسہما لباس دے دعاؤنا دا ابلیسی تھی وباسی سوکو دی دا خود اللہ تی دا لباس ویستو دا نورانیت والا لباس تی ویستو ولی سبب عقل لے د شجرې دی سبب نو مولوي صاحب نسبت یې چاته وشو شیطان ځکه شیطان یې سبب جوړ شوی دی چې شیطان راغلی دی وي په دې خوراک راواړول نو پروردګار ترېنه جامې ویستې نصیبان نسبت شوی دی د نزع د لباسو د آدم علیه السلام او د هوا علی نبینا و علیہم السلام او دا حالت کې فضل اللہ تعالی د ابلیس ته شوی دی ځکه لأن سبب او ځکه سبب د دې نزع د لباس اکل دی خوراک دی د شجرې نه اکل دی څه شی دی اکل دا بار بار ځکه یادوم چې اکثر د مولیان او موږ د طالبان دې ته نه ګورو خو چې ما مونده بیا دې مونده حلال ورام نه ګورئ حلال ورام دا سوچم کړی دی چې دا منې دا ډوډۍ د دې کومو کورونه دا دې فرا ډوډۍ کې د خلکو دا دغه حلال دی که روزګار یې حلال دی راځه من الشجرة او سبب د اکل وسوسه د شیطان او مقاسمه قسمونه کول دي د ایهما د دوانو ته چې بانه لهما چې دا د دوانو دپاره لمن الناصحین دا لام چې په داخل کې دا بقول کې لمن الناصحین د خیر خواهانو نه دی خو بهر حال دغه رالی کرانه نسبت غیر ما هو له ته بتأولین رالی کنه یومین یجعل الولدان شیبا هر قیمت دا سی ورځ د شیبو په ګرځي ماشومانان بډاګان ماشومانان به څه ګرځي بډا هلکه الله پاک به دا ماشومانان بډاګان کې که دا ورځ نسبت غیر ما هو له ته شوی دی خو په تأول سره شوی دی دا ورځ یې شی دی ظرف دی یومن دا منصوب دی په نابري باندې دا مفعول به د تتقون دپاره کیف تتقون یوم القیامه څنګه تاسو بچ شئ بروز قیامت ان بقیتم علی الکفر یوما د هغه داسې ورځ ده چې وبګرځئ ولدانو لرا ماشومانان لرا شیبا بډاګان نسبت د پیر شوی د زمان ته او دا پیر الله تعالی د حقیقتا او دانګ دا کنایه د شدت د دینه او کثرت د چانه د غمونو نه ولحظان د خفګانو نه په دې کې کثرت د هموم د اذان نبی ځکه دا بوډاوالی ګورې بوډاوالی معلوم کړي دا بوډاوالی شیب اول سره ته د ځوانۍ باس کړو په اخر ته د بوډاوالي کې ځکه تاسو په اخر بوډاګان کېږي که نه دا بوډاوالی مما د هغې قبیلې نه دی یتسارعو چې دی رامنډې وایي یتسارعو هلکه بوډاوالی را روان دی تاسو طرف ته رامنډې وایي په وخت د تفاقم د شدایدو کې
تفاقم څه ته وایي په یو بل باندې چې سواری دا شداید یوه سخته هم در باندې یوه سخته کې سړی ښي چې دوه سختې د باندې راشي ګزاره کوي چې دا سختې د باندې ډېرې شي دلته د بچو غم دی دلته د روزۍ غم دی دلته د خپلې بیمارۍ غم دی دلته بله لانجه ده هلته بله کونجه ده نو بیا دا بوډاوالی انسان ته څه کوي رامنډې وایي اول محن او د مشقتونو کې انسان باندې څومره مشقت دی او چې کوم انسان په نرمه بستره باندې او د نرم ایسي سره خبرې اترې کوي او څه بوج موج پې نشته دی که سبق یې وویلي که ویې نه ویلي درس یې نشته کتاب یې وکړه سار د طالبانو ته وویلي او که ویې نه یا بېغمه ملا دی د طالبانو نه به ځان خلاصوي که کتاب یې وکړه اب په څه باندې بوډا شي چې په زړه یې غم نه وي نو به په څه بوډا شي بي بشورې دا مسله ته معلومه شي چې ځواني څه ده او دا بوډاوالی په څه باندې راځي ښه په وخت د تفاقم د شدایدو کې راځي ډاکټران ډېره عجیبه خبره کوي دا ډېره دا د سرو زرو د لیکلو ده دا ما لیکلې ده ها په سرو زرو مې لیکلې ده که په نفس الامر کې مې نه لیکلې په تصور کې هم مې لیکلې ده که دا تصور تاسو ما خیر منئ نه دی وایي چې کارونه به په سړه سینه کې بوج به په ځان نه راوړي اوف دغه کتاب هم دی واغ هم دی هلته موټرسیکل رانه سیلۍ باران ونوي او دا کارونه دي په ځان ډېر راوسته دا ډاکټران ولي چې به کم از کم د هغه په یو مریض کې څونه پیسې دي 1500 یو نیم زر دونه پیسونه کې نه او چې ته ورشې تا ته به خبرې کوي څنګه چلې داسې ګپ شپ بل څه ولي چې دا خو څه موزګار که دا موږ وې که نه نو موږ به لږې جلتي کولی چې دا ټول مریضان زر زر حل کړمه او 50 ګورمه چې 100 ګورمه نو چې 50 زره د ځان سره کور ته وړمه په بیګ کې نو چې دا 100 زره 1 لاک پوره د ځان سره ویسم نه هغوی دا سختي دا بوج په ځان نه راوړي بوج چې دې په ځان راوستو کار دې خراب بس په سړه سینه باندې خپل کارونه سر تر سول دا پیغمبري سنت هم دي او ډاکټري وینا ده په سړه سینه خو داسې سوړ د ځان نه ساز نه کړي چې په 9 بجې باندې پیریډ یو ته 8 بجو باندې رانشي رارسېدلي ګلخانه دا ضمیر تا ته راځي هغه وخندلی پوهېږي که نه ضمیر چا ته راجغ دی نو سوړ به نه جوړېږي خو کارونه به په سړه سینه کوئ خبره پوه کړئ سوړ به نه جوړېږي خو کارونه به په سړه سینه کوئ من شل خلکو ته د ژوند د تېرېدو به دغه هم کوي بل په کار ځان باندې ډېر سختې مه نه وایي چې دا کار هم دی دغه هم دی دغه هم دی بس چې څومره ته ستا د وس نه لاندې هغه کوه زیات کارونه مه کوه ځینې سړی د مزدورو ته واوړي نو هغه ځای کې د پراپرټۍ کار کوي هغه ځای کې دغه کار کوي دلته دغه کوي دلته دا کوي په ځان باندې کارونه راګڼ کړي نو ځان پې تباه و برباد او عن طوله یا دا عبارت دی د اوږدوالي ځکه ماشومان به ورسېږي په دې کې آوان وختونو د شیخوخت د بوډاوالي ته واخرجت الارض له بواسي ځمکه څخه دا خپل پیټ ولره اے ما پیها چې کوم په دې کې من د پاینې د پاین دي دې کې پیټې سړي مړي دي او خزانې دي ها نسبت د اخراج کړی دی مکان ته چې ارزاده حالانکه دا پیټ الله تعالی حقیقتا اوس ته دا خبره کوي چې هلکه مولوي صاحب دا مجاز مختص بالخبر نه دی بلکې دا په انشا کې هم راتلی شي زه خیر د زیارت ورځ ده بس زیارت ورځ ده ځینې طالب چې د اول سر نه کتاب شروع کړي همداسې د اخر پوره قامونه سره دا په ځان باندې بوج دی